زیدو دا نشو خوکی دی او نن د خوشحالۍ ده دا فلسطین کې اوسېږي دا کم بربریت چې په دې والو کومې جدوجهد کړی دی او کومې منډې تړې والي دي خوړلي دي د ربړ ګولان خوړلي دي په ملا ولا ویشتي په دغه د هغې کوم میډیان مو تقسیم کړي د هغې باره کې چې رمغه الله پاک زموږ داسې کو چې لکه حقیقي ازادي اما موږ وی چې یاره زموږ خلک راپاسي رون چې شهباز شریف د نیب نه رها کېدو ثابته شوه حق او سچ ثابته شو الرحمن الرحیم زه یم ستاسو ملګری ستاسو ورور عامر خټک دې وخت کې زه موجود یم په بوټ ټي ایم اے مخکې ته او جی ټي روډ سره یو د پی ټي آی ګڼ شمېر کسان راوتي دي او هغه یو احتجاجي مظاهرې په دغه باندې راوتي خو چې خبر راغلو چې عمران خان رهایي وشوه نو دلته کې کسان موجود دي مټیانې هم تقسیم شوې او ډېر ګڼ شمېر کسان راغلي دي راځئ دې کې څه ملګري دي هغه سره خبرې کوو سره موجود دی دلته کې حاصل پبي صدر سر تاسو خپل نوم تعارف وکړئ او دا راته وایي چې عمران خان رها شو دې باره کې خپل اثار بسم الله الرحمن الرحیم زه سابقه تحصیل ناظم محبوب علي د پبي تحصیل صدر خبرې کومه او نن ثابته شوه حق او سچ ثابته شو مونږ د پاکستان د عدلیه به حد شکر گزار یو چې نن په حقیقت باندې او انصاف دې ته انصاف فیصله وکړه او هغه چې کوم دی خان چې کوم دی بې ګناه ثابت شو دا ثابت شو دې عوام هم ثابتولو چې یاره خان بالکل چې کوم دی هغه بالکل شاف او شفاف دی او بالکل امین او صادق دی بالکل دا عوام هم او انشاءالله دا پښتنو چې کوم دغه وکړو نو موږ د ټولو ملګرو شکرګزار او په کومه دغه کې انشاءالله موږ د دې ملک دپاره د دې قوم دپاره د دې قوم د بچو دپاره هرې قربانۍ ته تیار یو د خان دپاره د پروفیسر خټک صاحب دپاره موږ هر یوې قربانۍ ته تیار یو موږ به راوځو د دې ملک په مفادو کې به راوځو د دې قوم په خیر کې به راوځو د دې ملک د ترقۍ دپاره به راوځو او د دې واحد حل دی پی ټي آی او عمران خان ملګرو دلته کې ما سره د پی ټي آی ګڼ شمېر کې کسان د ټي ایم اے مخې ته موجود دي د عمران خان د رهایي آرډر رالو په دې باره کې تاسو خپل تعارف وکړئ او تاسو خپل خیالات اظهار وکړئ بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو ډیره شکریا زه د یوت صدر د خانشیر ګړی خبرې کوم د پی ټي آی نو میا محمد عمران تاسو چې څنګه وکړه چې د عمران خان یو غیر قانوني گرفتاری د 2 ورځې وړاندې وشوه او دا 2 ورځې لا قانونیت تاسو وکړو داسې ښکارېده چې د پاکستان عوام په کشمیر او فلسطین کې اوسېږي دا کم بربریت چې په دې عوام وشو هغه ګولۍ چې زموږ د ټیکس په پیسو باندې شوی وي هغه ګولۍ نن زموږ په سینو باندې وچلېدې 47 کسان زموږ شهیدان شو موږ د دې بالکل برپور چې کوم دی عدالت نه مطالبه کوو چې د دې 47 شهدا چې کوم دی موږ له حساب راکړی شي نن ثابته شوه چې عمران خان غیر قانوني گرفتاری شوی وه سپریم کورټ هغه رها کو په دې امپورټډ حکومت باندې دا ثابته شوه چې دی بار غیر قانونیت کوي غیر قانوني گرفتاریان د پاکستان تحریک انصاف کوي د یو کال نه چې کوم دی د پی ډي ایم دا لا قانونیت دا بربریت په دې ملک کې روان دی د عمران خان صرف یو مطالبه ده چې الیکشن او فری الیکشن دا د دې الیکشن د تاخیر خربي دي چې په هغې کې پرون 47 کسان چې کوم دی د دې غلطې پالیسو د وجې د دې خپل باچاحت برقرار کېدو دپاره چې کوم دی 47 جانې چې کوم دی زمونږ کارکنان شهیدان شو نن زه په دې موقع باندې هغه ارشد شریف هم یادوم چې هغه کومه شهادت شوی دی په دې کړی کې چې کوم دی زه ذلیشام یادوم دا ظلم چې کوم دی دا بندول غواړي مونږ عمران خان سره اخیری وخته پورې ولاړو عمران خان زمونږ د قوم اخیری امید دی مونږ په هغه باندې ټرست دی اعتبار دی یو انسان چې په خپل جون باندې خپل جایداد خپل اکاونټ هر څه د مرګ نه پس وقف کړي پاکستان ته د دې نه غټ ثبوت دی قوم دپاره بل څه کیدی شي زه چیلنج ورکوم نواز شریف لا زرداری لا فضل الرحمن لا چې دی د اعلان وکړي چې زما د مرګ نه پس چې کوم دی زما ټول جایداد چې کوم دی پاکستان ته وقف دی دا اعلان صرف عمران خان کړی دی پرون دی قوم عمران خان ته وښول چې موږ تا سره ولاړو د پاکستان په تاریخ کې دومره غټ احتجاج د چا سیاسي ګرفتاری باندې نه دی شوی دومره مزاحمت نه دی شوی پرون چې دی قوم د عمران خان سره د یکجهتۍ دپاره اعلان وکړو دی قوم او دی خلکو پرون دا محسوس کول چې موږ په کشمیر کې ولاړو موږ په فلسطین کې ولاړو دی پی ډي ایم چې کوم دی نیټ بند کړی دی دا زموږ یو بنیادي حق دی
دوی نت بند کړی دی چې نت ته بند کو د دې مطلب دا دی چې ته د ظلم پرده پوشي کې ته د ظلم پرده پوشۍ دپاره چې کوم دی تا نت بند کو تا چې کوم دی سوشل میډیا بند که تا ټویټر بند کو تا دې قوم ته چې کوم دی دا وښوله چې زه ظلم کومه ځکه تاسو ته زه دا هر څه ښیمه نه نو نن چې کوم دی د هغه ظلم اختتام وشو عمران خان چې کوم دی رها شو موږ بیا هم د سپریم کورټ چې کوم دی ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې هغوی چې کوم دی په دې سخت حالات کې چې ملک چې کوم دی د جنګل کا قانون کی طرف چې کوم دی روانو نن ملک چې کوم دی په داسې طرف روانو چې موږ ته داسې محسوسیږي چې موږ 1947 دور ته واپس لاړو او زه بیا دې ټولو له چیلنج ورکوم چې عمران خان تاسو هېڅ نشئ ویلی دا قوم هغه سره ولاړ دی الیکشن ته روځئ میدان ته روځئ الیکشن چې کوم دی تاسو وبیلی او دا عمران خان به چې کوم دی دوباره انشاءالله موږ وزیر اعظم کوو او ستاسو په دې کرسۍ به دوباره کښېنو تاسو به پاکستان نه بار ته وځئ ټول به تښتئ دویمه مطالبه زموږ دا ده چې عمران ریاض چې کوم دی هغه ګرفتار شوی دی د هغه د رهایي موږ भरपूर دغه کوو د سچ او د حق اواز کوي په سیاست کې چې کوم دی د صحافي ګرفتاري موږ نه منو آزادي صحافت چې کوم دی د دې ملک د دې د هرې دنیا د ملک چې کوم دی آزادي صحافت چې کوم دی د هغه بنیادي حق دی نو موږ چیف جسټس ته دا خواست کوو عدالتونو ته دا خواست کوو چې د عمران ریاض رهایي دپاره داسې اقدامات وجد کړي شکریه ډېره مننه چې دا موږ سره د خانشیر غړی د یوث صدر ملګري هغه سره مخابرې وکړه راځي نور ناظم سابقه د وزیر غړی انارګل هغه سره خبرې کوو د عمران خان رهایي آرډر رالو دې باره کې تاسو وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نو د عمران خان خوشحالي خو هم دا خوشحالي نه ده دا پوره پاکستان خوشحالي ده پوره د امت مسلمان خوشحالي ده دا پوره دغه چې پوره د دنیا کې سم مسلمانان دي خلک دي او دې باندې مسلمانانو علاوه چې هندوان هم په خوشحالو چېرې الله پاک دله رخی ورکي او الله پاک دله رخی ورکه خوشحاله شومګه ټول پاکستان د هغې باره کې نن موږ ټیمې دفتر ته راغونډ شوي دي تاسو وکتل مخامخ د هغې باره کې موږ چغې ووالې نه د باري موکه او د هغې کوم میډیان مو تقسیم کړي د هغې باره کې چېرې موږ الله پاک زموږ داسې یو نر لیډر الله پاک آزاد کو او د دې ظالمانو خولې نه یې راویستو او د انپورټ حکومت د الله پاک سترګې تورې کې او تورې به انشاءالله هغه تباه کېږي به انشاءالله که خیر وي دا خوشحالي وه ټوله دنیا مو لیده موږ هم ولیده انشاءالله او بس موږ به ګورو مخکې به چې څه کېږي او زموږ مشران را روان دي انشاءالله دلته نورې خبرې مشران مو کوي لګیا مخکې که نه زموږ اسحاق خان را روان دی زموږ چې کوم دی نو خلیق صاحب را روان دی او نور مشران را روان دي کې به خبرې کېږي چې څه وایي بیا به هغسې مخکې انشاءالله دې مخکې عمل کوو بیا انشاءالله ډېره مننه جي شکریه دا و چې د پی ټی آی سابقه ناظم انارګل صاحب راځي نور ملګرو تعارف وکړي او نن چې د عمران خان کومه رهایي شوې د هغې باره کې خپل تاثرات ووایي چې خلکو ته څه پیغام ورکول غواړي بسم الله الرحمن الرحیم زه خو اول ستاسو شکریه ادا کوم زما نوم ارشد شاه دی د چوکیدرا ویلیج ناظم یم او په ابو تحصیل اپوزیشن لیډر یم بقایا د رهایي پورې خبره کوو د دروغو او د ظلم سیاست نه چلیږي حق که هر څونه دی پټی نو پټیږي نه د دروغو دعوې د دروغو کیسونه لکه چې څونه وخت شو د امپورټډ حکومت راغلی دی نو یو داسې کیس دی رانه ویښکو چې عمران خان غلا کړې ده د دروغو دعوې کله دروغو یو کیس جوړ کړي کله دروغو بل کیس جوړ کړي دا نور څه خبره نه وه دا پرون چې شهباز شریف د نیب نه رها کېدو کیسونه ولا ختمول صرف د دې د پاره دې دننه کو نور د دې هېڅ مقصد نو نه دی سره څه ثبوت شته نه یو سړی په های کورټ کې ناست دي لکه چې های کورټ ته تحفظ نشي درکولی نو ته به کوم خوا لاړ شي دا خو زموږ یو اداره پاتې ده سپریم کورټ های کورټ د ټول دنیا د ټول پاکستان سترګې صرف نن سبا هم عدالت ته دي نو چې زموږ عدالت منځ کې ناست دی او تا سره داسې کار کېږي نو نور به دی څه د ښه توقعاتو کې نو دا ظلم کړی دی او نن هغه به صرف همدغه کیس دپاره پټولو دپاره دی ګرفتار شوی او د دروغو کیسونه د کیس بنیاد نشته نوټس نه دی راغلی سب عدالت ته نه تلي او एकदम راغه او هغه ګرفتار کو نو دا د ظلم سیاست و دا هېڅ خبره نه وه انشاءالله عمران خان صفا دی نه پې دی کرپشن څه الزام شته نه پې هېڅ هم نشته هغه زموږ لیډر دی او حق سچ لیډر دی او انشاءالله وي به स्टूडेंट फेडरेशन सदर हाजी अकबर से मौजूद है हाजी अकबर से द पी टी आई जमंगा चेयरमैन चिकम हो इमरान खान दे रहाई आर्डर शो दे बाने तास खपल खैरात और सारो के मख के पारा बसल है अहमद اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټول نه پهل زستاسم شکریہ ادا کوما او ټول پاکستان ته ټول مرګرو ته مبارکباد ورکوما او مشرانو ویل دي حدیث ته چې
او عزت چې دی الله ورکوي. عزت دینے والا سب سے بڑا ہے. و تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء. الحمدلله مونږ په حق او مونږ په سچ او مونږ د آئین سره او مونږ د عدلیه سره یو. او عمران خان صاحب چې دی په سچ دی د ملک لپاره جنگیږي نو دا ټول ملک لپاره چې دی ډیره د فخر خبره ده. او ان شاء الله امید دی چې دا ملک چې دی الله به ټیکی دا عمران خان به ټیکی ان شاء الله. هغه سره غیر آئینی یو غونډګردو هغه اوچت کړو ظلم ورسره شوی وو هغه نن ثابت شوه چې بالکل زیاتې شوی او ظلم شوی او الحمدلله د خلکو عوام پاکستان چې څومره جنګ کو راووتلو مونږ هغه کوم الفاظ کې شکریا ادا کو هغه کم ده او مونږ سره نن داسې الفاظ نشته دومره خوشحاله یو او زمونږ د خان سره ډیر زیاتې شوی او مونږ د هغه پتنګان یو نظریاتي یو که بې دومره شوی م وی مونږ د دې ځای ډوډه نشو خوښېدی او نن د خوشحالۍ ده دا اوښکې زمونږ چې دی دا نن د خوشحالۍ ده دی چې مونږ ته یو میسج میلاو شو. زه اوس په دې ټیم د هاسپټل نه راغلم دې ځای کې زما طبیعت خراب شو څه د هغه غم و څه په دې ځای باندې ډیوټي شي نو انشاءالله دا به مونږ کوو او زه تاسو ټولو ته مبارکباد در کوم او ټول تحریک انصاف ته ټولو مشرانو ته انشاءالله او مونږ به بیا هم ولاړ یو بیا به هم ولاړ یو انشاءالله. عمدا خان صاحب به راځي هم زمونږ حکومت په انشاءالله راځي دا ملک په الله ټیک کې انشاءالله. د عدلیه سره به ولاړ یو د آئین سره به ولاړ یو انشاءالله. ډډ کې به ولاړ یو انشاءالله. د حق اواز به اوچتو شاته کیږو به نه چې څه قسم هم څومره زور را باندې راځي څومره هغه راځي را باندې راغلی دی په شاته نه دی او بیا به هم نه شاته کیږو انشاءالله او ولاړ به یو ورسره. ډېره مننه چې دا موږ سره د آی ایس ایف صدر حاجي اکبر صاحب او خپل د رای اظهار مو کو تاسو ملګری موجود دي ملګری تاسو خپل تعارف وکړي او بیا د عمران خان د هغې باره کې خپل تاسو. بسم الله الرحمن الرحیم. زمانو ملي خان دی د بیټو یوت کونسلر ما او د عبدالولي خان یونیورسيټي مردان د انصاف سټوډنټ فدریشن صدر یم. زه په دې ډېر زیات خوشحال یم چې عمران خان نن رها شو خو دا کم زور او کم جهاد چې زمونږ عوامو په دې تیرو 2 ورځو کې وکړو د خلکو به یو سوچ چې یار پاکستان ازادي څه ده هغه چې مونږ کوم سوچ کوو چې لکه حقیقي ازادي اما مونږ وایو چې یاره زمونږ خلک راپاڅي دی پوه شي چې دا ظلم مونږ سره څوک کوي. مونږ ټول عمر بیا پلان کې غل دی او ډنګړې غل دی مونږ هغه اصل سړي ته نه وررسېدو که نه مونږ د بچې د خلکو وي مونږ به وي نه نه مړه دا خو ډېر ښه خلک دي دا خو زمونږ اوریجنل څوکیداران دي. نه کومه هغه عمران خان چې مونږ له شعور راکړو دا زمونږ خلکو چې څه وکړه زه په دې ډېر زیات خوشحال یم. لکه د ازادۍ راتلو هغه لومبی قدم د کوم وخت نه مونږ جلسې درنې هر څه کوو خو دا نن چې څه وشو که نه نو زه پرې ډېر زیات خوشحال یم چې زمونږ خلک راویښ دي او انشاءالله اوس حقیقي ازادي څوک هم نشي ودرولی. مهرباني. حاجي صاحب تاسو خپل تعارف وکړئ او دا راته ووایي چې هغې عدالت خبرې کوو مخکې دپاره تاسو څه کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ډوڼو مونږ د خوشحاله مقام دی چې زمونږ سیبې ګیر کړی وې او مونږ د اسلام آباد هر وخت چکر والو چې کله به کال مونږ ته وشو مونږ به ځان رسولو اسلام آباد ته او د ګولام خوړلي دي د ربړ ګولام خوړلي دي په ملا ولا ویشتي په دغه لګېدلي وې خو لیکن مونږ خپل دغه پرېښه نه دی خو مونږ شکریا د جج صاحب ادا کوو چې هغه زه اوس په نن په ټي وي ته ناست وم چې د هغوی تپوس کولو ته نو دی ورته وي مونږ نه دی ګیر کړی او ګورمنټ وایي چې مونږ نه دی ګیر کړی نو جج په هغې باندې دغه وکړو چې تا هم نه ګیر کړی دی هم نه عمران خان وایي په 1 ګنټه کې ما ته حاضر کوي د پنجاب د اسلام آباد آی جي دی که ډي جي دی هغه ته اډر وکړو وایي ما ته دی پیش کوي په 1 ګنټه کې د هغې نه مونږ دلته اطلاع راغله چې ټیمې ته راشي مونږ ټیمې ته راغلو اوس ما ته ټلیفون وشو چې یاره دغه رنګکار وشو دلته مرګري هم ټول لاغلي وې نو بس د خوشحالۍ یو مقام دی مرګرو مټیان هم راوړي مټیان هم تقسیم کړي او انشاءالله د دې نه به نور مونږ اوس کوو انشاءالله سبا بیا تاریخ ته پیش کېږي به او انشاءالله مونږ به ځان رسوو اسلام آباد ته. حاجي صاحب را سره حاجي صاحب تاسو خپل تعارف وکړئ او بسم الله الرحمن الرحیم. لومبی خو موږ ټول ستاسو شکریا ادا کوو چې تاسو موږ دې قوم ته مخاطب کړئ او بل موږ انشاءالله تعالی نن په دې خوشحالۍ کې ټول ګرانو مینوالو ته دا درخواست کوم چې کومه ګرانو مینوالو کومې جدوجهد کړی دی او کومې منډې تړې والي دي هغوی نن رنګ راوړو. عمران خان رها شو دی د هغه په علاج نه پوهېږي دا امپورټډ حکومت چې دا عمران خان په کومه طریقه باندې موږ دغه کړو خو دی انشاءالله د سره یو الله دی او یو ورسره دا 24 کروڑ عوام دی انشاءالله تعالی دا عمران خان به دو تهایي اکثریت سره بیا راځي
او موږ د جج صاحب ډېره شکریا ادا کوو چې نن هغه د حق او د سچ فیصله وکړه ځکه چې بې ګناه ګیر کړی لکه د هغه څه ګناه او د هغه ګرفتار کړی انشاءالله قوم چې کوم دی نو دې قوم ته هغه یو دغه ورکړو چې یاره مطلب دا دی چې دې خلکو پوه کړي چې تاسو د عمران خان کوم جدوجهد دی او کوم دغه دی دې ټول قوم ته معلوم دی او هغه د بچو ته او د ینګ نوجوانانو ته دا ښکاره کړه چې دا غله څوک دي امن والا څوک دي او دغه څوک دي انشاءالله تعالی موږ هر وخت کفن تړلی دی چې کله هم زموږ ضرورت پرویز خان موږ ته حکم کوي موږ به اسلام آباد ته ځو او انشاءالله هغوی سره به شاملېږو والسلام. جی مینوالو زه آسمان ټي وي باندې تاسو ته مخاطب یم او دلته کې تاسو زموږ د پی ټي آی ملګري چې کوم راوتي وو په احتجاجي مظاهره کې او هغه احتجاجي مظاهره د خوشحالۍ په مظاهره کې بدله شوه او په هغې کې مختلفو ملګرو تاسو اظهارې رای واورېده د هغه خیالات مو واورېدو تاسو باندې دا څنګه ولګېدو که خوښ شوي مې یو لایک راکړئ او زموږ دا چینل هم سبسکرایب کړئ ډېره مننه. السلام علیکم.